مړ کېږي نه. چونکه ما قوم ته بد نظیر وکړي زه به هغوی نه سترګې بڅم ټوکړې ټوکړې به کوم. د دفاع ورځ هغه ورځ په یاد کې منځلې شي کله چې زموږ پاک فوز د سپتمبر 8 نیټه کال 1965 کې د خپل وطن دفاع کړې وه او د دښمن ټولې ناپاکې ارادې په خاورې کې ملاو کړې وې. د دې ورځ مناسبت سره آرمي پبلک سکول پراچینار کې یوه دستوره جوړه کړې شوې وه کوم کې چې د علاقې مشرانو، استادانو، مختلف سرکاري سکولونو طالب علمانو او سکیورټي فورسز افسرانو ګډون کړی وو. دین علاوه خپل ملک باندې ځان قربان کوونکو ځوانانو کورنۍ هم رغلي وي او شهداو ته ګلدستې وړاندې کړي. میجر ګلفام حسین شهید پلار علي حسین د خپل زوی شهادت باندې فخر کړي. الحمدلله مو خپل بچیو باندې ډېر فخر کوو. پهله ورځ باندې په کاکل ګیټ باندې ته مولیدي وو چې دا سب هلالي پرچم ته دی ته پلار دی دغه ځمکه څه دی ته مور دی بچیا نن ورځ ناسته زه سره وفا الحمدلله خپله وفا وکړم. زموږ دپاره نه دی یو مې هر مقصد دا دی چې ټوله پاکستان کې د چوګ دي کومې طبقې سره تعلق لري پکار دا دی چې هغوی دغې خاورې سره وفا وکړي. میجر ګلفام حسین شهید پلار وویل چې د نهمې مای پیښې کې کاکړ کسانو خلاف کاروایی او د وطن حفاظت لپاره نور بچي هم قربان کولو لپاره تیار یم. دا خو شهداو مخکې تیر شوي کال کې د ټول پاکستان ټول عالمي میډیا ولې ده چې د شهداو یادګارو سره کوم کیک سمته هغه وشو. موږ دا شهدا فیملي دا مستدرو حلقونه دا ډیمانډ کوو چې زموږ شهداو کوم یادګار دي کوم هغوی کومه بې حرمتي شوي دی هغوی ته سزا میلاو شي. زه دې باندې فخر کوم چې ما درې بچي آرمي کې نور دي هغوی خپل خدمات خپلې صحیح طریقې سره څنګه د ورور وینې سره دی خپل ورور وینې سره بدلي نه کوي هغوی شهادت پسې منډې وهي. د دفاع ورځ دستورې ته راغلي ماشومانو خپل وطن سره د مینې او دښمن ته د جوخ جواب ورکولو د عزم اظهار هم کړی دی. ما نام دی تطهیر زهرا اور زه فوجي جوړېږم. زه خپل قوم حفاظت کوم اور چونکې ما قوم ته بد نظیر وکړي زه به هغوی نه سترګې وکږم ټوکړې ټوکړې به کوم. فیمیل ته زه درخواست کوم اور راشي سبق حاصل کی. بیا فوجي جوړېږم دا چې کوم دي کاین پاکستان بعد نظرو سوال چې هغوی نه به موږ سترګې وکږو. ये धरती, ये पाक धरती, ये जियालों की सरजमीन, ये मादरी गीती, ये दिलावरान वफा केश की धरती, ये औलिया किराम की धरती, ये शुहदा की खून से बना पाने वाली धरती. د دفاع ورځ مناسبت سره راجوړې دستورې کې د سرکاري او آرمي پبلک سکول طالب علمانو تقریرونه وطن سره د مینې او جوش او جذبې سره دښمن ته د شکست ورکولو باندې خوشحالي ښکاره کړي.